د سترګو دا اوس چې کومه بیماري راوتلې یو وبا چې ډېره په تیزۍ سره لګیا د خورېږي، د سکولونو ماشومان یې رانیولي، د مدرسو ماشومان یې رانیولي دي، غټان رانیولي دي، هر چاته د سترګو دغه بیماري را لګېدلې ده. نو ډېره خطرناکه هم د ډاکټرانو وایي چې دا بیماري ډېره زیاته خطرناکه ده او د دې ډېر لوی لوی نقصانات هم دي او انسان ته ډېر زیات تکلیف ورکوي. سترګې ورسره مکمل سرې شي او تبه او ورسره د سترګو درد نور هم ډېر زیات نقصانات دي. الله دې موږ تاسو ټول وساتي. د دې دپاره یوه مختصره دعا ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابته دعا ده. که څوک دغه دعا سحر او ماښام 3 کرته وي نو الله جل شانه به د سترګو د بیمارۍ نه، د غوږونو د بیمارۍ نه او د بدن چې نورې څومره خطرناکې بیماریانې دي چې هغه د وبا سره تعلق ساتي، دم یو قسم ته وبا ده، د دغې ټولو نه به الله محفوظ وساتي. دعا څه شی ده؟ اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا اله الا انت. نو دا دعا به خپله هم وایي. کوم ماشومان چې دغه بیمارۍ رانیولي دي، مور او پلار کور کې چې چاته دا دعا یادوي زده هغه پې دغه نور ماشومان دي هم دموي، خپل ځان دي هم پې دموي، ټول کور باندې دې چوف کوي. نو انشاءالله دغسې وبایي چې څومره خطرناکې بیماریانې دي دې نه به الله بچو محفوظ ساتي. او چاته چې خپله یاده ده بهتره دا ده چې خپل ځان په خپله باندې دم کړي. دې سره سره دا دعا دا خبر ځان سره نوټ کړئ. که کم کسان اوس دې بیمارۍ رانیولي دي نو هغې دې هم دغه دعا وایي او که کمې نه دي رانیولي روغ دي هغې دې هم دا دعا وایي، ځکه دا وبا ډېره په تیزۍ سره لګیا ده خورېږي. الله دې زموږ او ستاسو ټولو حفاظت وکړي. دغه دعا زده کوئ، یاد یې کوئ او یوازې د دې وبا دپاره نه، دا خپل د زندګۍ معمول وګرځوئ چې تاسو به سحر او ماښام دغه دعا لازمي وایي. الحمدلله زه وایم نو د الله ډېر لوی فضل دی د دغسې بیماریانو نه الله ډېر محفوظ ساتلی او الله دې مخکې مونږ محفوظ وساتي. خو دا د خپلې زندګۍ حصه وګرځوئ، الله هم د هر قسم وبایي او خطرناکو بیماریانو نه محفوظ ساتي. اوس دغه دعا په خپله زندګۍ کې خپل عملي ژوند کې هم راولئ او د ثواب په نیت نور مسلمانانو ته هم ورسوئ. کوم خلک چې مبتلا دي هغې به یې مو وایي الله به تاسو اجر درکړي، او چې کم بچ دي هغې به یې مو وایي چې الله یې مخکې هم بچ وساتي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خپل آنلاین قرآن او دینی علوم زده کول غواړئ او یا خپلو بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن حفظ، ناظره، تجوید، قاعده، مسنون دعاګانې، د اودس، د غسل مسائل، څومره چې دینی مسائل دي دا ور زده کول غواړئ نو همنن زموږ په دې بیت العتیق آنلاین قرآن اکیډمۍ کې اډمیشن وکړئ، داخله وکړئ.